بیا څه خفه نه شي د میدان په طرف دی شرم ونه پکار دی امپي سره چې څومره عمر یې تېر کړی دی په کونسل کې د کونسلنګ سیټ نه دی ګټلی خو اوس په مدانغو په پارټۍ کې هغه غټ لیډر دی هغه اوس په دې شاکو کې خبره کړې ده او چې جماعت اسلامي لران دي دا د بنګال د خپلو هغه سروج ټکټ کوي د هغو تپوس وکړي زه بدبخته د هغه مجاهدینو د هغه شهداو ذکر به کم از کم نه کولې کوم شهدا چې دې پاکستان د اتحاد دپاره د دې پاکستان او د دې مملکت اوس همدا بقا دپاره هغوی په بنګال کې هغوی پانسۍ تشرونه کړي او دا ستا پانسي مې قبول ده خو په اکتر کې مې چې کومه خبره ده او په اکتر کې وخت مختصر دی په اکتر کې چې ما کومه خبره کوله د اسلامي نظام دپاره د اسلام د بقا دپاره زه هغه خبره باندې نادر نه یم الشمس والبدر چې دا د جماعت اسلامي قافلې وې او د هندوانو د پوځ سره ته جنګېدل موږ هلته د هندو د پوځ سره جګړه کړې ده او دا جهاد کړی دی او انشاءالله د خپل رب نه مې امید دی چې دا جهاد او دا غذا به زمونږ د الله په لیست باندې قبلېږي پرونو زه عرض درمه چې هغه دا هم کولی شوه چې نه مې د حسین واجد ته ویلي وی چې هغه څه هغه 71 وخت کې چې څه شوي وو هغه د هغه وخت مطابق شوي وو پرې نه پوه شوي داسې هم نه وویلې چې غلط هم کړې وه چې موږ پرې نه پوه شوي نو هم هغه ورته وایي چې زه درته د رحم اپیل وکړه پرېږدم دي نو چې نه نن چې ما څه کړي دي په 71 کې نو ما د اسلام دپاره د شریعت دپاره د پاکستان دپاره دا کړي دي ځکه چې دا وطن په کومه ناره آزاد شوی دی نو پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله نو شرم خو تاله پکار و چې روس را روانو نو پلار نیکه نه دې تپوس وکړه هغه امیرونه څه شو لیاقت خانه که پلار نیکه نه تپوس وکړه هغه سره هارونه دې څه شو چې تا ویل په تورخم بیا ورته وراچومه هغه د تورخم د پلار نیکه هغه سره امیرونه چېرته لاړه چې هغه روس الله تباه برباد کړ هغه د دې وطن مجاهدینو د دې وطن اسلام پسند پوج تباه برباد کړ او د هغه جانب افغانستان کې ماتې کوي او هغه چې زه به ډېر ژر هغه ته دوی بو ته ځان ورسومه د ستا پلار نیکه ورته کارونه راغستې سره هغه د پلار نیکه نه یې تپوس وکړي چې د همدغه هډوکي روغ دي او که دا نه دي روغ ته د هغه غازیانو ته د هغه شهیدانو باره کې خبره کې ځان ته وګوره خپل حیثیت ته وګوره بیا د جماعت اسلامي باره کې خبره کوه نو زه یم چې اول خو اته ځایه یم پیاده به کې زه نه معلوم چې کوم یو نه به ټکټ ورکوي خو اته ځایه چې شپاړس ځایه او دا ټول درسره یو شي چې زمین هم درسره یو شي هسې به هغه پیپل پارټي لاړه په پي ټي آی کې ځم شوې ده یو زرداري پارټي دی هغه به راړو هغه به دله روان دی او ته چې دا کرپشن خبره کوې نواز شریف غل و ناهله شوی دی په جهانګیر ترین دې لیکو منګول سراج الحق صاحب چې کومه خبره په دې وطن کې کوي چې تیرا چور مرداباد او میرا چور زنده‌باد ستا جهانګیر ترین غل چې نن ستا عمران خان غل د هغه په هلیکاپټر کې ګرځي د هغې د وجې د هغه ویلی نه شي چې دا غل دی شرم وکړه او ته به شرم وکړه دا په کوهاټ کې چې د اسمان شهیده ستا د پارټۍ د ضلع صدر د هغه وراره په کوم شکل ووژله ته به شرم وکړه هغه د شهادو وزیر صاحب دې صاحب د ګډونو وزیر دی هغه د شهادو وزیر صاحب چې په اسلام آباد کې اوس شهاد دي ولې وایي دا شهاد دي شراب اوس دي ولې وایي دا شهاد دي بیا د هغه قبیله او د هغه وروري او د هغه وریونه هلته یو زما او ستا یو خور د غړیا په کوڅو کې ګرځئ او کله چې زمونږ د دې داسې شی د ګوډاګیا غوندې وزیر اعلی دا تپوس کوي وایي دا څه شوي دي ګوډاګیا څه وویل دا
دا تاسو میډیا باندې ګورئ باندې نه ګورئ بې شرمه او ستا ټول شکل یې دې قوم ته وښو ستا د پولیسو هغه صلاحیتونه دې قوم ته وښو ستا انتظامي اختیارات یې دې قوم ته وښو چې ته څومره ښه منتظم یې او ښه حکومت دی زه یو خبره ضرور کوم چې 2018 الیکشن دا د جماعت اسلامي دی او چې څنګه په بندیانو کې خبره کړې وه او د الیف نه وایه تر د یې پورې دا جماعت اسلامي الله تعالی فتح ورکړه دغه شان په 2013 الیکشن کې دا که سونامي وه نو سونامي د چا په اشاره چلېږي که لږ یې ونه ده د خدای د مرادې خو دا لږ غوندې ده اصلی د مرادې خو هلته په استر به پروت دی دا فردوس شقاوان دا هغه بسونو هغه سکینډل د پیپل پارټۍ دور کې هغه هم په بنګاله کې انځله شوې ده دا بابروان او دا چې څومره د پیپل پارټۍ لیډرشپ دی تبدیلي به په دې راولي تبدیلي به بلد لیاقت دی که څه شی دی په هغه راولي تبدیلی به انشاءاللہ تو قرآن پر نظام سر راضی تبدیلی به انشاءاللہ زمانور خبر وکړه چې په اسلام آباد کې په سپریم کورټ کې چیف جسټس په لاس کې قرآن په دې به راځي انشاءاللہ تبدیلی به ګډېدو نه راځي تبدیلی دا د کار او جنکو په یو ځای رخصونو باندې نه راځي او زه نن په فخر سره دا خبره کوم چې ما درېیم ټول راته ځوانان نصیبه خامخ نظام راشن یوت ته چا سره دی ځوان د چا سره ځوان د اسلامي تحریک سره دی او دا ځوان د ګډېدو سره تک نه دی انشاءالله د ګډېدو ته نه ځي او ګډېد انشاءالله چې څنګه په 2015 بلدیاتي انتخاباتو کې دا لاټول او ګډا او دا تیرونه دی د چکري سیند ته چوي په ځای انشاءالله ایله جوړ شي علماء کرامو اتحاد او اتفاق د الله په فضل سره د دې علماء کرامو په اتحاد اتفاق سره به انشاءالله دا ګډېدونه او دا ناټورونه دا توصیبه لازم او دا زه چې دا غشي دا به انشاءالله موږ دا تک پسې موږ ګزارو دلته به د علماء حکومت وي او وزیرانان هم به د علماء او سپیکر به هم د علماء انشاءالله او زمونږ د مو ورتور به په دغه حکومت کې انشاءالله د جماعت اسلامي اهم لاس وي څنګه چې په تېر ځل په هغه حکومت کې و زما دا ورځ خبره د 2017 په دې بلدیاتي الیکشن خبر روانه سربلند خان زموږ یو ملګری د جماعت اسلامي د کارکونانو په سر باندې یو لیک کېده زما حیثیت نشته دا ستاسو حیثیت دی دا د جماعت د کارکون حیثیت دی د دې سیفالاسلام حیثیت نشته دا د جماعت د کارکون حیثیت دی د سیدګل صاحب خپل حیثیت نشته د جماعت د کارکون هغه اخلاص او حیثیت دی نو چې ما وایي چې 80% ووټ په عالمه نو ما ورته ویل چې خدای دې ډېر ښه باسه وروسته 2018 الیکشن خبره کوه دا خو دې بېللی دی نو چې دا دې وبېله نو اوس وایي چې دا مې وباټه نو په تېر کې به جماعت اسلامي ختمه او 2018 کې دی ګټو دا خو دې بېللی دی نو اوس د 2018 په ځای 2023 څخه څوک ته نه پکار دی چې موږ 2023 یادوئ چې په 23 کې به سولامي راځي انشاءالله سولامي به نه راځي اسلامي انقلاب به راځي انشاءالله اسلامي نظام به راځي نور دا وطن او دا سیکولر خلک دا وطن او دا سیکولر لابي نشي چلېدی زه علماء کرام ناست دي ورونو په آخرت کې چې پاسو نو د چا په ډله کې چې په دنیا کې وو د هغه سره وپاسو المرء مع من احبه ولا حدیث ده که نه دي دا راته وایي یتولى ولا رسد د خپل درس کې خبره وکړه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث حواله ورکړه چې د جهنم دا اور دغه ډوله چې بوکر ته راواسته شي بوکر راواسته شي دنیا ته راواړولی شینکۍ بلئ څه منئ خو دا بدبخته عمران خان هغه زه په دومره اور کې عادت یم چې زه که جهنم ته لاړم دا اور به راته سنو د جهنم اور به راته سنو چې که دنیاوالي کې مې عمر تېر کړی ټول دا د ایمان په دې کې پاتې شه هغه خپله د وی راغی چې ایمان نه وی نه راوړی دا پیرډه باندې ایمان راوړی دی ما ایمان نه راوړی پیرډ نه پس ایمان راوړی دی انټرویو چا کتل نه کړي کتلي نو زه هم خلکو سره مرسته کوم بل طرف ته شهید رحمان
په تېر ډول چې تاسو کتلي پیپل پارټۍ دور کې چې حتی قرآن کې الله تعالی د سزاګانو دپاره د زنا دپاره د سزاګانو نور سزاګانو دپاره حد مقرر کړی چې دا سزا به یې د دې چې دا جرم چا کوو دا سزا یې ده وایي دا ظلم دی نعوذ بالله دا مسلمانان کېدی شي چې زما استاد د دې کلي نه ورور دغه پیپل پارټۍ ته ځي د هغه په حالت رحم پکار دی که نه ده پکار او وروڼو زه یو خبره صرف بله کوم د ینپي باره کې زاهد خان د دې وړوګرام اوسېدونکی دی کله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وشوه او غلام بلور په پېښور کې وویل چې که دا معلوم چا وواژه نو ده سر یې ماله راوړو په 1 کروڑ روپۍ به زه هغه له انعام ورکړم خو ممکن نه وه معلوم خو د یهودیانو په لاس کې و نو هغه د ایمان خبره وه او سینټر زاهد فوري پتی وي راغی وایي دا د ده ذاتي خبره ده دا زموږ د پارټۍ پالیسي نه ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان باندې غیرت کول دا زموږ د پارټۍ پالیسي نه ده نو موږ د دې خلکو چې په دنیا ځو نو په آخرت به ورسه پاڅېدل وګورو چې په وسوسه او زموږ دغه درویش مشران مولانا مودودي رحمت الله علیه میات بن محمد صاحب قاضي حسین احمد صاحب سراج الحق صاحب وقت رضا ستاسو دین کو سلام علیه بادشاہ الدین صاحب نو درخواست مې دا ده چې ډېر خلکو د هرې پروپاګانډې به په هر محفل انشاءالله مناسب جواب کوو او سونامیان نشته هغه ډول کلی دی نور هم چې څومره دلته به انشاءالله موږ ابادي راوړو تباهي نه راوړو سونامي تباهي راوړي موږ به څه راوړو ابادي به راوړو خوشحالي به راوړو زه یو ځل بیا په دې خپلو ماماګانو د خپلو وروڼو په دې کلي د کورنۍ د کلي د دې مشرانو شکریه ادا کوم چې دوی د تحریک سره د اسلامي نظام د قیام دپاره په دې وطن کې جدوجهد دپاره به انشاءالله زموږ نه وړاندې او د دې مشرانو شکریه ادا کوم چا چې په دې کې خپل کردار ادا کړو زه یونین کونسل امیر صاحب په اجازت سره د دې کلي لپاره د 500 روپیو اعلان کوم چې دوی څه قسم کار وایي که اوبه ور سپلایي وي ده او که کوڅې وي ده او که په پي سي سي وي ده انشاءالله هغه به د خپل تحصیل پل نه د 500 روپیو دې کلي لپاره اعلان کوم انشاءالله دا به هم د قریب په اخبار کې میاشت ونیمه کې تاسو به کنډرو شي چې کوم کار تاسو وایه او زه د دې ساوند زما د یوت والا خبره وکړه د ساوند سیسټم یې چېرته په کرایه راوړی ډېر کمزوری دی نو زه د جی یوت د دې مینج کونسل لپاره وضاحت خان ستاسو دپاره بیا خبرې وکړم خیر دی څه شوي ده زه د جی یوت د دې مینج کونسل لپاره د ساوند سیسټم نقد خبره کوم سبا دې راشي د ډیپ کمپیوټر والا ما ته په ټلیفون کې د شاګردي ته په ساوند سیسټم ملاو شي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين